الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم طلباء کرام، زمون د علم التغنی یا علم المقامات چکم درسونه دي نو مخ شروع کړیو دور ذکیږي خو سویو چې باقاعده بیا د ابتدا نه شروع او ان شاء الله دا به ډیر په اسانه طریقه سره چې تاسو ته یاد شي. اولا یو خبره دا یادول پکار دی چې د دې درس نوم علم المقامات یا علم تغنی بالقرآن الکریم، یعنی هغه علم چې پاغه سره قرآن کریم خسته ویل شي، لکه مونږه لغوي اصطلاحي معناګانې کو کنه، نو مقامات جمع د مقام ده او مقام ځای او مرتبه ته ویل کیږي او د قدم لاندې چې کوم ځای وي هغه ته مقام ویل کیږي. اصطلاحي دغه معنا ده، دا سه علم چې په دې سره قرآن کریم خسته ویل شي، یا داسې علم چې په دې سره آواز یعنی صوت آواز د آواز خسته کړی شي، په آواز باندې مشق کړی شي، په آواز باندې تمرین وکړي شي چې دا غینه بعد دا قرآن په خسته ویل شي. تاسو فکر وکړئ چې اوس یو لرګی وي نو هغه خو یا ونه ده، ونه چې په خپل ځای باندې نو هغه خو کږه وږم وي، نیغه خو نه وي کله، خو چې کله ترکان ته راځي نو ترکان په هغې کې کار وکړي، بیا د هغې نه المارۍ او دا چوکاټونه بیا ډېر په تریت جوړوي. هماغه ونه آواز دی، یو هغه آواز دی چې الله پاک انسان ته ورکړی، هغه خو د الله د طرف نه هبه ده، د الله د طرف نه ورکړه ده چې ښایسته آواز وي، هغه بس د الله ورکړه ده چې چاته ورکړي. خو هغه ښایسته آوازم چې د علم المقامات ته راولي نو دی باندې به کار کوي، تمرین کوي، پریکټس به پې کوي. او د چا چې آواز لا جوړ نه دی هغه به آواز جوړوي، هغه به آواز خامخا جوړوي چې آواز یې ښایسته شي او آواز یې په چوکاټ کې شي. نو که آواز یې ډېر ښایسته هم نه وي خو چې دغه پریکټسونه یې پې کړي نو بدې به نه ښکاري. زما عزت نو اوس دا د علم المقامات او علم التغنی مختصر تعارف و. دویم علماو دا تقسیم کړی دی په اتو قسمونو باندې، د دې اته قسمونه دي، اته درجات دي، دا درجات الصوت دي. لکه د دې مجموعه دا صنع بسحرک، صنع دین مراد صواد نه مراد صبا، دا صبا یو مقامم دی، صبا یو لهجم ده، صبا د آواز یو درجم ده، د آواز یو مقدارم دی. نون نهاون دا مقامم دی، درجم ده. عین عجم، با بیات، سین سیگا، صنع بس، او حا حجاز، صنعا بسحر، را رست، صنعا بسحری، کاف کرد. دیتا ہوئی درجات الصوت. نو دا اغا درجات دی، اغا آوازون دی یا اغا مقامات دی. دا دی مختصر تعارف نن با مونږ بیات وایو، ځکه اوس مختصر بیات وایو کنه چې بیات څه ته وایي. او دی مجموعه کې خو صواد مقدم دی خو عام بیات مقدم دی. دینه مخکې دا خبره مې یاده کړئ، دلته راوله نجیب قاري ځان سره کېنوه، بس کېنه رامخکې ما خبره کوله چې هر مقام کې بیا درې درجې دي. یو ته وایي قرار، مکمل نارمل او عام حالت کې آواز. دویم ته وایي جواب، د هغې نه لږ اوچت. دریم ته وایي جواب الجواب، د هغې نه لږ اوچت.
دا درې په هر یو مقام کې پراته دي. نو راځو دي ته اوس چې بیات څه ته وایي. نو بیات علماء لیکلي دي چې دا د عراق یو قبیله طرف ته دا ټکي منسوب دی. د عراق یو قبیله طرف ته دا ټکي دا لفظ منسوب دی. څه مطلب؟ یو علاقه ده په عراق کې، یو قبیله ده په عراق کې چې هغې ته بیات ویلی کېږي. لکه دلته علاقې وي که نه، یو نوم وي خپل، دارنګې هلته دا علاقه ده. بیا علماء کرام لیکلي دي چې په دې لهجه کې امتیازي صفات دي. معنا خو یاده شو که نه بیات؟ که تاسو چې بیات څه معنا، نو وایي دا د یو قبیلې نوم دی، بس دا د دې پہچان او تعارف دغه دی. دویم دا یو امتیازي لهجه ده چې په دې کې ځان له صفات پیدا کېږي. اول د بیات لهجې ادا ډېره اسانه ده، ډېر په سهولت سره انسان ویلی شي، او طلباو ته زده کولم د دې ډېر آسان دي که تاسو فکر وکئ. ځکه خو ابتدایي که نه، که چا ایجاد کړي نه بیا هم دا که لږ لږ ووایي نو پوهېږي. نو اکثره قرآ که تاسو وګورئ د مصر یا د نورو ملکونو چې د قرآن د تلاوت ابتدا کوي نو په بیات سره کوي. بیات نه غیر به ته داسې قاري ونه ګورې چې هغې ابتدا کړي او بیات نه غیر یې کړي الا ماشاءالله که چېرته څوک وي. دویم صفت پکې دا دی، دویم چې دا لهجه د بیات د هر مقام سره، یعنی دا مقامات نه دي، سیگا، حجاز، نهاوند، د هر یو سره د دې مناسبت ته او دا ورته قریب ده. لکه ته اوس که بیات شروع کې نو بیات نه بعد ته صبا ویلی شي، بیات نه بعد ته رست ویلی شي، بیات نه بعد ته حجاز ویلی شي، بیات نه بعد ته سیگا ویلی شي، بیات نه بعد ته نهاوند ویلی شي. ټولو لهجاتو سره مناسبت دی او قرب دی. یعنی مطلب دا چې د دې نه بعد هر لهجه ته ویلی شي. او د دې چې کوم فروعات دي هغه فروعاتو کې دا خبره ښه پرته ده. بیا تا ته پته لګي انشاءالله چې مونږ یې ووایو چې اوس دا فرع وی، د دې فرع نه دې لهجې ته تتلی شي په اسانۍ سره. دا بله فرع وی، د دې بلې فرع نه دې لهجې ته په اسانۍ سره تلی شي. دا به د بیات کې امتیازي صفتونه دي. دریم دا صفات خو ډېر دي، خو دریم صفت دا دی چې دا لهجه چې کله سامع یعنې تاسو اوریدونکي اوري که نه نو پریشانی پې نه راځي، زړه نه تنګېږي، ورته هېڅ داسې مشکل پې نه پیدا کېږي. بیات په حدر کې ښایسته مزیدار کې ویلی کېږي او عامه ده. نور لهجات هم ویلی کېږي خو دا بیات یو قسم عامه ده. دا د دې بیات لهجې مختصر تعریف. دویم تعریف دا دی چې د قرآن په کوم آیاتو کې ویلی شي، نو د قرآن په ټولو آیاتو کې دا ته ویلی شي، هر مضمون سره دا ته ویلی شي. مثلا که داسې وي چې د احکاماتو آیتونه یي، احکامي که نه، یو خبره دې ځای کې وکړم بیا دا وروستو بیا وایم. لهجاتو نه مخکې تاسو ته د قرآن کریم ترجمه او دا د هغې تفسیر زده کول ضروري دی. چې دا دې نه وي زده که نه بیا هم ته مقام نه خوند نشي اخیستی، خو چې دا دې زده وي که نه بیا مقام نه خوند واله. ځکه قرآن کریم کې داسې آیات دي چې هغه احکامات وي که نه، لکه سورة البقره کې دي، سورة النساء کې دي، داسې ورپسې ځه. قرآن کې داسې آیات مبارکه دي چې په هغې کې قصص دي، قصې دي پکې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام، د هغې د قومونو، د جنت والا، د جهنم والا، دا خبرې پکې. قرآن کې داسې آیات دي چې په هغې کې د جهاد آیات مبارکه دي، لکه سورة التوبه، سورة الانفال، دې کې دا ډېر بیان شوی دی. او قرآن کې داسې آیات دي چې په هغې کې سرور دی ډېر، د جنت د نعمتونو، د خوشحالیو، دا آیتونه دي. قرآن ما توجه کوئ. نو دا ډېر آیتونه دي. اوس دا بیات چې کومه ده په دې ټولو کې ته ویلی شي. مثلا سورة الفاتحه کې د الله حمد بیان شوی دی، دې کې ته بیات وایه څنګه وی. مثلا
الحمد لله رب العالمین. دا ته ویل شي دیکھو جی دارنګي الله پاک په دې بقره په دې رکوع کې دوه کې د منافقینو ذکر کوي. د منافقینو حال بیانوي چې منافق څنګه سړی هم ته بیات کې ویل شي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا ګوره د منافقو حال دا سی اوس نور آیتونه دي احکام دي. مثلا په دویمه سپاره کې دي کوم ځای کې دی مثلا ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. دا هو د قبله بیان پکې روان دي احکام روان دي. د جنت آیات دي ته هغه د بیات کې ویل شي ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. کله جهنم آیات راشي دا به کې ته ویل شي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. خلاصه دا چې دا مقام بیات ټول آیاتو کې خم آسان طریقې سره او سامي تنګيږي مور سره نه. دا داسې ولهجه ده الله یې صفات ورکړي دا تاسو ویل شي. عموما د قراء اصول قاعده دا ده چې دین ابتدا کوي او په دې باندې اختتام کوي. دا د قراء قاعده او قانون او اصول. نو دا د دې لږه تاسو ته مختصر تعارف شو او د دې هغه د ځای د ویلو ځای نه پکې مقرر شو او د دې چې کوم درې شاخونه دي یا درې قسمونه دي قرار جواب جواب الجواب. اوس راځو دینه بعد د بیات مقام ته مونږ ویلې دي خو بیا به ابتدا کو چې دا درس مکمل د ابتدا نشي چې به څوک ملګری اوري چې هغه ته فائدہ مند وي. ما تاسو ته خبره کړې و چې کله تاسو میک ته کې نه چونکه زما خمري خراب ده زما میک ته ضرورت شته اوس لکه چې میک لري شم आवाज می خدای کیږي زه سور دي بیمار خو چې کله ټیک وي او مری سیوا نو دا سیمیک ته مریض دی کېږي داسې بس داسې یو دوه غتی فاصله ساتو نه دی کې په خپل आवाज به تم نه تنګيږي سامي بم نه تنګي. تاسو فکر وکړئ دا مصری قرا چې راځي دا عرب قرا دی میک ډیر نږدې کوي نه ځانتا خاصه الته غنه غونه ډیر ای کنه لکه دلته چې محافل کېږي ماشاءالله دنیا راځي کنه د خلکو د قران سره مين دلته نمک باندې د څومره خلک راځي دا سينورو محافل وتا نو الته خو مجبور دی چې आवाज اوچت راولي نو میک ته نږدې کېږي ورعام د دې دا اصول نه نو تاسو چې کله تلاوت ته کېنه لازم څنګه ناسم داسې پر لته سره داسې معنی کې دا ماشوم مشکې کنه داسې کېنه پر لته هوا یا فاتحیات باندې کېنه خو چې ته مطلب مطمئن ناشته مطلب مدا دی بس ستاد امر یا صدا سي سیدای نو اوس چې تلاوت شروع کې خپ نارمل आवाज قرار انتهایی سلو आवाज انتهایی خکت आवाज مختصر آیت وي کوګد آیت وي صاحب پورا اخلي دا اصول مزدا کوي صاحب پورا اخلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صاحب اخلي وای بسم الله
الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قرار بیات اصلی قرار دا ډیر آسان ځای دی، دا ذهن ته ډیر ښه پرېوځي. نور آیتونو کې هم دا ویلی شي، څنګه مثلا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مقبل زي ما يقولوا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. بل زي مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر قرآن کما آیت چراغ لی ابتدا با الرحمن کی زدہ کی نور ہر ځای کې وایا، بریک ما لگاوا، ہر آیت کې ویلش. صحیح شو جی؟ ها دا د دې قرار دی. اوس د دې جواب مونږ دوه حصے کړی دی. ٹھیک شو؟ اوله حصہ کې ابتدائی آواز، دویمه کې اوچت. مثلا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. دا د قرار اوله حصہ. مثلا بل ځای کې موږ څنګه وایو وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وہ شوئی دا قرار کی اولا حصہ.
جواب کې اوس په جواب کې دویمه حصہ هغه مختلف ځایونو کې ته ویل شي دلته موږ داسې وایو لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا دا موقف دی کنه دا وقف صرف اسکان او روم سره دی او اسکان سره دی من ربک مد نشدل دا صرف وقف دی دې سره اوس که توقف وکړي نو مد اصلي یا بل مد داسې لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا دا چې اوس مونږ بل ځای کې وایو والسماء رفعها ووضع الميزان داو د بیات د جواب دویمه حصہ صحیح شو جی اوس د جواب الجواب بیات قرار او جواب هم پوره کنه اوس جواب آسان وي ډېر وګدو نه چې یاد شي فروعات لا نه وایو ښه خپل آسان متن وایو مثلا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو پوه شئ دا هم په دې جواب کې حساب سره اوله حصہ ده دنه ته اوچته مراتلی شي شتا مری کله کار کوي اب وای ور سره خیر دی نور د بیات ک تاسو اوریدلې اټول فروعات دي ګوره افروعات دي ا بیات سره بل دی جا مکس ده روس هغه ته مونږ نزو مونږ صرف دازي وای مثلا مونږ بل ځکه دا څنګه وایو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اوس موږ چت کې د کی आवाज لګ ځي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحیم مالکی دلته مونږ आवाज اوچت کړو څه شوې پرې پوه شوې دا د بیات جواب الجواب دا دو زینو کې خیات کوي صحیح دریم زم وایما خو چې دا دو تاسو ته یادي الحمد ګورل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دا د بیات لهجه جواب الجواب دا نور زینو کې ملي کېږي خدا دو کافی دي والحب ته خیال کوو دي زیتا الرحمن الرحیم مالکی دلته مکمل आवाज اوچته پوهیږي به خبره مثلا اوس یو بل ځای وایو ګورئ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله دور السلام الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دا بل ځای مونږ ویلو صحیح شو دو ځایونه دی هغه والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان زين ته خوراغه دا کنه دا دو زین په کې ټیټ یاد کړي نور بیا قران کې ارزه وایا چې کوم ځکه بیا ته وای ویلش خو چې دا نقشه دا مفتاح دا چابي ستازین کې پرتای صحیح ده کنه یو دازیو بل الحمد د دې او د الحمد لک فرق دی دې کې موږ صرف ربکما کې आवाज چتو الحمد کې موږ د درې کلمات راخلو او چتو आवाज ګورئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد زين
دا نن کافی دی سبا به ان شاء الله دا میک مخ کې راغلی زمانه مخ کې بدلته تاسو ته کس مقرری یو کس برا پاسي بس آب صرف قرار وای جواب بوي او جواب الجواب بوي یوزه بوي یا الرحمن یا الحمد لله یا ان للمتقین یوزه بکیات کوي سیدا چې تاسو ته یوزه خیادي نو ابدل ترازی الک ابي وای چې ټیم په ګډرونه لګي او کسانی وای کني نیم کسان خو په کار د چي وای صحیح شو اول هغه ملګری وای چې چا سنا اصل لهجاتو کې لګ پویا وغه ورته حاصلې بیا په دوه مرتبه کې هغه ملګری چې هغه نه پويږي نو چې هغه دا تکړه ملګری ووري نو هغه بیا پويږي او هغه ملګری چې هغه مخ کې راغی او هغه په لهجاتو کې لا فهم بصیرت نه لري ای بیا تا نه غلطي خو چې دا چا لګ لګ ویل هغه اول وای چې چا ور پسې د دویم نمبر کې دی وای نو دې سره بس تاسو پریکټس دلته کیږي ان شاء الله بیا چې زم راشه مزوم د درې کسان پکې اورم ان شاء الله صحیح ده کنه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين